الرحيم وقال الشيخ ابو المعين او شیخ ابو المعین یو خبره کړې ده دلته دیږي کې طالبانو یو شیخ ابو المعین دی او بل صاحب د بدایې دی پاس اولان دی د اشعری صاحب خبره درته ذکر کوي نو معلومیږي دا چې د اشعری صاحب او د صاحب د بدایې خبره یو ده او د ابو المعین خبره سره جدا ده شارح راضی دا دوانه خبرې ذکر کوي ظاهر کې اگر چې د دې په منځ کې سره تدافع ده او د دې دوانو کلامینو ترمن د څه شي کې تطبیق کوي په څه طریقه باندې ګوري ورته وقال الشيخ ابو المعين او شیخ ابو المعین ویلی دی په طریقې د چا سره د معارضې سره د پاس عبارت کې چې مونږ ویل فقط صرح بأن المماثلة عندنا إنما يثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف حتى لو اختلف في وصف واحد انتفت المماثلة مماثلة فنزد صاحب د بدایي چاته ویلې چې دوه شی علمي او دا دوانه دیو بل سره شریک په څه شي کې في جميع الأوصاف دا دوانه دیو بل سره شریک په چا کې په ټولو اوصافو کې دې ته څه شی ویلې کېږي مماثلت ویلې کېږي لہذا کچرته اختلاف د دې دوانو شیانو دیو بل سره راغی په یو وصف کې نو بس مماثلت لاړ نو دا خبره د دوی وه دې څه وی لاندې ګوره وقال الشيخ ابو المعين او شیخ ابو المعین ویلان دی ناکت درته وی بطریق المعارضه په طریقې د معارضې سره فی تفسیره هغه څه وی انا نجد یقینا ممنګ اهل لغت لرا لا يمتنعون من القول چې دوی منع نه کوي د قولنا یعنی د دې قول نه دوی منع نه کوي چې دوی وایي چې بأن زیدن مثل لعمرنا زید مثل د عمر دی فی الفقه پچا کې په فقه کې ولکه زید په مثل د عمر دی په سشي کې فقه کې پچا کې نو دا زید چې عمر مثل د عمر دی په فقه کې ګور ورته لاندې و اذا کان یساویه فیه دا خبر دوی کوم وخت کې کوي چې کله دا زید د عمر سره په دې صفت کې مساوي وي ويسد مسده دے داغ پدی صفت کے قیم مقام وی فی ذالک الباب وان كانت بینهما مخالفت بوجوه کثیرتنا اگر کدی دی پمنس کے مخالفت 50 سره وی اگر ک پمنس کے مخالفت وجوه کثیره سره وی خو چې په فقه کې داغه پشان وی او داغه په ځای باندې په فقاهت کې ودری دی شي خلک وی چې زید دا په مثل د چا باندې دی د عمر باندې دی نو ګورن اشتراک په ټولو اوصافو کې شته اشتراک په چا کې دی او په یو وصف کې دی او بیا مرتد څه شی وی مثل وی نو د تعبیر نه دا معلومیږي چې په مماثلت کې اشتراک په جمیل اوصاف شرط نه او د پاسنی عبارت نه دا معلومیدل چې په مماثلت کې ګوره اشتراک په ټولو اوصافو کې څه شی دی شرط دی که یو وصف د ټولو اوصافو نه نو مماثلت لاړ په خبره باندې پوه شوي دویمې ته ګورئ وما یقوله الاشعري او هغه خبره چې اشعري کوي چې من انه لا مماثلة الا بالمساوات من جميع الوجوه فاسدنا وی کومه خبره چې اشعري صاحب کړې ده چې مماثلت نشته الا بالمساوات مگر مماثلت شته ده په طریقې د مساوات سره من جميع الوجوه چې مساوات د چا نوي د ټولو طرقو نوي مساوات شته نو فاسدون دا خبره د اشعري صاحب څه شی ده یعنی کومه خبره چې اشعري کړې نو دا خبره څه شی ده فاسده ده او ولي فاسده ده وجه ته ګوره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دی الحنطه بالحنطه کې دا تعبیر مشته چې حنطه منصوب وای او مقولی کې د عامل مقدره د پاره چې بیع الحنطه بالحنطه حنطه په حنطه خرڅه کوي مثلا بمثل
گورا خرس کی تاسو مثلم بمثل واراد الاستواء في الكيل لا غير وان تفاوت الوزن وعدد الحبات والصلابة والرخاء. دا خبره د دې ځکه باطله ده چې بیع الحنته د بالحنته راغلی نو مثلن بمثل راغلی یو مثل حنته په بل مثل حنته اگر کا وای وظاهر څه شو اگر کا و ان تفاوت اگر که په وزن کې سره متفاوت وي تا ورستو چې ده وتل دی وزن ډیر وبله یا دی وشمارل دی وی دانی ډیری وي د بلې عدد تحبات یا دی وشمارل یو کلک او بل څه شوی دا دانی نرم وي خو چې هر رنگ وي چې مثل په مثل وو مثل په مثل بس یو مثل دی ورکه مثلا یو کاسه او یو کاسه دې نه واخستل نو دا د قبيله د چانه دي مکیلاتونه هلکه کېل پیمانه باندې ورکی نو کدا نور شیان پکې و نو دي نو ګوره دې ځنه چې د اشعری صاحب چې وای چې هلکه مماثلت عبارت د چانه د استوا د برابرۍ نه پچا کې هله لا مماثلت الا بالمساوات من جميع الوجوه من مماثلت نشته مگر من جن دلته د بيع الحنته د بالحنته کې مماثلت من جميع الوجوه شته الکه یو مثلن بمثلن په کراغه ک نور نوی نه دی کنه معلومیږي چې قول د ماته په چا باندې نو یعنی د اشعری صاحب د قول غرض او د صاحب د بدایي د قول غرض څه شی او سره یو دی کنه التم ګوره مماثلت من جميع الوجوه د قول موافقه مماثلت منه نو د اسراغه محاکمه کې تطبیق کوي وظاهر انه لا مخالفه تک مخالفت نشته د غي او د دوی د قول ترمنځ مخالفت ولی نشتا ذکا مراد دا اشعری المساوات مساوات من جميع الوجوه فيما به المماثلت پا اغا شکی چه مماثلت پا اغی سروی مماثلت پا چا سروی یعنی اشعری صاحب چه مماثلت من کل الوجوه یادینو دا پا طول اوصافو که نه یادی اغا وصف کی یادی چه دا کم وصف دا وجه نه مماثلت وی سشوی لکه مثلا دا غنم دی په غنمو کې مماثلت په چا کې دی په کیل کې نو چې کیل دیات کا وای دا کیل کې به ټول اړخیزه مساوات او برابرۍ وي خلاص دا معنا نه چې دا غنم به سره په ټول او صافو کې سره څه شي مساوي برابر وي دلته چې مماثلت راغله نو فی ما به المماثلتون مماثلت چا د وجه نه دی د کیل یعنی د کیل کې به مماثل مساوات وي من جميع وعلى هذا بنا پم دی باندې مناسبه د چې حمل کړی شي کلام د صاحب د بدایي ایزنه بدایي مناسب چې وای چې الته ملک اشتراک په ټولو اوصافو کې دا معنا نه چې کوم وصف کې دوی دوانه یو بل سره شریکو په غي وصف کې بده دوی یو بل سره څه شي خا والا وكذا سنشن اشتراك الشيئين في جميع الاوصاف ومساواتهما من جميع الوجوه يرفع التعددان وغه تعدد څه شي کی پورته کی نو فكيف يتصور التماثل نو بیا به تماثل څنګه برابر شي د دې سمانه ده دو شیئین دي طالب دا دوه شیئین دا د یو بل سره اشتراک په ټول اوصافو کې لري اشتراک په چا کې لري دو شیئین دي او دا دوه شیئین دي او بل سره مساوات من جميع الوجوه لري د ټول طرقونه دی بل سره مساوي دي او د ټول طرقونه دی بل سره څه شي دي برابر دي نو چې اشتراک نه پکې نو چې د ټول طرقونه دی بل سره برابر دي او مساوات دي او برابرۍ د اشتراک دی پکې نو بیا خو د دوی دوه په درمیان کې نسبت عینیت شنو لکه انسان او حیوانات نو دوه سره یو شي دي نو بیا مقصد د چا فکې په تو ګوره والا فاشتراك شيئين في جميع الاوصاف ومساواتهما من جميع الوجوه يرفع التعدد دا څه شی پورته کوي بیا خدای معلومیږي چې شیئین په منځ کې سره تعدد نشته بلکې دا دوه سره شیء واحد دی څه شی دی طالبه نو چې دوه د شیء واحد کړه نو فكيف يتصور التماثل بیا به د دې دوه په درمیان کې تماثل سره څنګه متصور شي یعنی د دې دوه په درمیان کې تماثل متصور کیږي نه ولې ځکه دا عینین دي دا څه شی دی طالبه او دا خبره تماثل چې مونږ کوو نو دا په هغه صورت کې کیږي چې لکه دوه شیئین دي خو د یو بل سره یو څه مغایرت لري او دغه باوجود بیا هم ګوره په ځینو اوصافو کې دی یو بل په مثل دی یو بل په د تماثل معنا دي چې متصوره کیږي او د دوه عینینو په درمیان کې معنا د تماثل نه متصوره کیږي مسله باندې ان شاء الله تاسو پوښولای نو خلاصه دا راوتل چې لا یشبهه شیء د باری تعالی مماثل هیڅ شی هم نشته نه
دا لا یخرج عن علمه و قدرته کې دلته یو مسله د امکان کذب د سبا ان سبا دیوبندیانو بریلیانو باندې اړم دي او یو بل ته د کافر او د کفر او د تفسیق نسبتونه ور باندې کې هغه ان شاء الله درته سبا وایم ها لګوم دا